السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سید الرحمن کاکا خیل تاسو ته مخاطب ما په یو نوی ټاپک باندې تاسو وګورئ. د وخت کې د دې کم بوټي خواته چې زه ولاړ یم په دې باندې زه ستاسو سره لږه خبره کوم، خو د دې نه مخکې که ستاسو په ذهن کې دلته پخوا د نن نه تقریبا 9-12 کاله مخکې انځرغن نومه کم یو بوټی به چې یادېدو، هغه انځرغنې به داسې وي چې خلکو به په دې خپلو باډرو باندې لګولې وي د دې دپاره چې یاره خلک د هغې نه بچاو وکړي د ځناورو نه د انسانانو نه. نو هغې به د خپل بچاو دپاره د خپلو کورونو خواته یا د پټو په غاړه باندې هغه انځرغنې لګولې وي. چونکې نن چې دا کم بوټی زه تاسو ته ښیم دې له زه لاس هم نشم وړی، ځکه چې دا ډېر انتهایي خطرناک یو بوټی دی. د دې ستاسو سره مختصر غونته کې زه تعارف داسې کومه چې د دې نوم ګاجر بوټي دی. ګاجر بوټي دې ته نوم وایي. دا په 2009 کې چې کله د استرالیا د طرف نه پاکستان ته کم غنم راغلی وو، په هغه غنمو کې دا بوټی منتقل شوی دی دلته پاکستان ته. او که تاسو وګورئ نو د کور مخې ته، د پټي مخې ته، د سړک مخې ته، په هر ځای کې دا بوټی چې کوم دی نو دا دغه شوی دی، خور شوی دی. یو خو پکار دا دی چې حکومت اګریکلچر په دې باندې غور فکر وکړي، ځکه چې دا یو نقصاني بوټی دی. د دې په وجه باندې فصلونو ته ډېر غټ نقصان رسي، د هغې نه علاوه ځمکو ته ډېر غټ نقصان رسي. په کومه ځمکه باندې چې دا بوټی وي نو په هغه ځمکه باندې دغه نه کېږي، بل کار کرونده پرې نه کېږي، پالتو د دې د دنیا ځګونه د خلکو نه نیولي. نو خو یو اګریکلچر والا پکار ده چې په دې باندې څه سپری وکړي، د دې خبرې مخنیوی وکړي، روکتام یې وکړي. خو دلته بدقسمتي دا ده چې یاره زموږ پاکستان کې محکمې نشته، ادارې نشته، ټول خلک چې کوم دی نه خوا په غفلت کې مصروفه دي او په دغه کې خپل ځان دغه کلی دی. نو پکار دا دی چې یاره کم از کم د دې د حکومتي طور باندې د دې خبرې سره روکتام وشي. د دې بوټي نه ډېر غټ نقصان دی خلکو ته رسي. د دې دپاره خو اول خو دا دی چې یاره کم از کم که دې بوټي له څوک ګوتې واوړي نو د دې بوټي د ګوتې د وړلو په وجه باندې د انسان باندې خارخ لګي، او خارخ چې کم تاسو دا تصویران پر سکرین باندې ګورئ نو بیا به د مریض دغه شان پوزیشن جوړیږي او اخیر دا چې دا یو ډېر غټ نقصان طرف ته به انسان رسي. نو یو دغه روکتام دی. دویم نمبر دا خبره ده چې یاره کم از کم که چېرته حکومت داسې وکړي چې یاره د خپل ځان سره سټوډنټان راوالي یا د کالج نوجوانان د ځان سره راوالي او هغه په رضاکارانه طور باندې د دې بوټو د روکتام وکړي، د دې دا طلب کړي، نو دا به ډېر یو ښه امیج دی خلکو ته لاړ شي. او بل دا دی چې یاره د دې بوټي د نقصان نه به د عام خلک به بچ شي. بل زما یو خواست دی د عام مسلمانانو ته، د خپلو پښتنو ورونو ته چې هغه د دې بوټي نه خبر نه دی او دا ډېر انتهایي خطرناک بوټی دی. نو که تاسو دا غواړئ چې یاره د دې شي نه تاسو خپل ځان بچ کړئ او د دې نه خپل پټي بچ کړئ، د دې نه خپل آل اولاد بچ کړئ، نو د دې واحد ذریعه دا ده چې یاره کم از کم دا بوټی دا د اپریل نه واخله د نومبر په دې درمیان کې دا بوټی کېږي. او د هغې نه علاوه اوس د برسات موسم شروع کېدونکی دی، لکه څنګه چې تاسو ګورئ په شکال چې ورته کوم موږ وایو نو په دې په شکال کې دا بوټی ډېر زیات غټېږي. د دې نه مخکې چې دا بوټی غټ شي، دا کله ګلونه وکړي نو دا ګلونه بیا د هوا په ذریعه باندې دا یو ځای بل ځای ته منتقل کېږي، دا د څاروو په ذریعه باندې، د دې اوبو په ذریعه باندې دا یو ځای بل ځای ته منتقل کېږي. نو د دې بهتره طریقه دا ده چې یاره کم از کم موږ اپنې مدد آپ په تحت باندې راولګو او دا بوټی چې کوم دی نو دا د دې یخ نه راوباسو او دا وچ کړو. د دې نه مخکې چې دا د دې باندې ګلونه ولګي، دغه ګلونه بیا د هوا په ذریعه باندې دا ګلونه دا په دې په ټول علاقه باندې خورېږي. او دا دومره اورېدلي دي چې یاره کم از کم دا یو بوټی چې کوم دی نو دا 28,000 د بیجونه بیج د دې جوړیږي، د دې تخم خورېږي، د یو بوټي نه 28,000 بیج جوړیږي. نو مخکې د دې نه چې یاره دا بوټی موږ ته نور مزید نقصان راورسوي، تاسو مهرباني وکړئ چې د چا د کور مخې ته دا بوټی دی دا دې راوباسي د یخ نه او دا دې وچ کړي، بیا دې له دې اور ورته کړي او دغه شان په دغه طریقه باندې چې د چا کورونو خواته دي، د چا په ځمکو خوا کې دي نو هغه د دې خبرې روکتام وکړي. ځکه چې حکومت خو شته دی نه او دا زموږ ستاسو قومي او اخلاقي فریضه ده. نو دغه یو چند خبرې مې ستاسو سره وکړلې، کېدای شي ستاسو سره که د دې نور څه علاج در سره نو هغه تاسو زموږ سره په کمنټس کې ولیکئ. خو زموږ دا یو خواست دی چې کم از کم دا مهرباني وکړئ چې تاسو ویډیو سره شیر کړئ د دې لپاره چې د دې بوټي دا کم نقصانات دي او دا بوټی که تاسو ګورئ په هر ځای کې به دا بوټی تاسو ته میلاویږي، د دې پہچان تاسو شئ کولی. نو پکار دا دی چې یاره کم از کم په خپله اپنې مدد آپ په تحت باندې هر یو سړی راولګي او دا بوټی د ځمکې نه راوباسي، دا چې کوم دی نو دې ته اور ورته کړي، د دې خاتمه به کېږي. په ځای د دې که چېرته دا خاتمه ونه شوه نو دا لکه د انځرغنې په شان
کم چې پخوا به انځرغنه وه 10-12 کاله مخکې د هغې په شان دا خورېږي او د دې د روکتام هېڅ بله څه زیره نه جوړېږي. ډېره مهرباني دغه لږې شان خبرې مې ستاسو سره شیر کړې. الله مو ښاد او آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو.